ډیورنډ د پوهانو، مورخینو او نظر خاوندانو له خولې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه تاریخي او مستند واقعیتونه، شننې او ارزونې. د سپوږمۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو او د ډیورنډ خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. موږ په ننني ډیورنډ کې په دې باندې خبرې کوو چې د ډیورنډ د کرښې اخواته او دې خواته بنسټپالنه، سختدریزي، فنډامنټالیزم دا ولې رشد وکړه؟ عوامل یې څه ول؟ آیا دا په پښتنو او افغانانو کې کومه تاریخي مخینه هم لري او که نه دا پردۍ پدیده وله او راوړل شوله تر څو پورې د استعمار او د هغو لوړو هدفونو لپاره چې سترو قدرتونو ټاکلي دي هغې ته ځان پکې ورولسوي، او له بلې خوا څخه دغه ستر ملت چې په دغه مهمه جغرافیه کې چې په ستراتیژیک لحاظ باندې تر ټولو مهمه جغرافیه ده په دې کې پروت ده، دا څنګه وځپل شي او پرې نه ښودل شي چې د پرمختګ لپاره چانس پیدا کړي. ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی عبدالمالک عاصم د افغانستان د ستراتیژیکو او پرمختیایي څېړنو د انسټیټیوټ مرستیال را سره بحث کې میلمه دی. ډېر ښه راغلی عاصم صاحب. مننه زیات. ستاسو باور څه ده چې سختدریزي عوامل هغه عمده عوامل څه دي؟ ولې د ډیورنډ اخواته او دې خواته دې مسلې ډېر پرمختګ وکړه او په کوم وخت کې دغه پرمختګ زیات شو؟ ډېر زیات مننه خپلواک صاحب. اوله کیسه خو دا وه چې کله په 18مه پیړۍ کې، په 19مه پیړۍ کې بخښنه غواړم، انګریزانو په دغه سیمه باندې ولکه ټینګه کړه په لوی هندوستان کې او پر افغانستان یې بریدونه وکړل. تر ټولو ډېر لوی جګړه چې ورسره وسوه، خطرناکې جګړې، دا هم دغه افغانستان برخه ول، د پېښور په شمول باندې را دا خوا تر ټولو زیات هم دغه د ډیورنډ دې خوا او ها خوا دوی دغه دریو جګړو کښې ماتې وخوړله. دغه د ټولې ماتې عوامل هم همدغه خلک اوس په دغه منطقه کې پراته دي. نو هغه وخت کې هم د جګړه چې کېدله په مذهبي اساساتو باندې کېدله، او دغه د جګړې لارښود خلک چې وو ډېر یا مخکښان چې وو دا هم دیني علما وو همغه وخت کې، چون دغه اوسنی سیستم چې پوځ دی په دغه ډول باندې هغه وخت کې دا جګړه نه ترسره کېدله د انګریزانو مقابل کې، او قومونه اوس دوی راپورته کېدلې د انګلیسانو مقابل کې جګړه کوله. ډېرې سترې ماتې هم چې خوړلې موږ تاسې په تاریخ کې ولیدلې، همدغه د خیبر په لاره باندې په دې علاقو کې خوړلې ده. نو دا د بلوچستان د کوټې نه شروع تر پاس باجوړ د ټولو علاقو کې انګریزان څو ځلې د 3 ځلې سره ماتې سره مخامخ سو. په دې منطقه کې دغه اسلامي روحیه له همغه تاریخ نیټې نه راوروسته سیاست ته تقریبا ور داخله سوله. دغلته لیک لوست هم چې کېده په همغه دودیز شکل باندې، غیر رسمي شکل باندې په مدرسو کې کېده، او دا د فکر خلک هم چې وو اکثر مذهبي خلک وو، د قومي مشران هم که وو مذهبي خلک وو، دغه د جګړې والا هم که وو مذهبي خلک وو. نو هغه وخت کې یو څه وده وکړله. دغه وخت حکومتونو هم له دې څخه مثبته ګټه پورته کوله، د خلک به پوهې کول، هغه به ورته کوو، د عامه پوهاوي پروګرام به د انګلیسانو په ضد باندې دغلته ترسره کوو، قومونه به هم په همدغه مذهبي اساس باندې راغونډېدل، او د خلکو د وحدت یو تر ټولو مهم عامل هم دغه دین او مذهب و. اما په دې ډول نه وه لکه څنګه چې اوس غواړم درته تشریح کړم. خو دا کله چې انګلیسان ماته خوري، د منطقې نه ورکېږي، یو ډېر مهذبه ټولنه په دې منطقه کې رامنځته کېږي، او خلک په خپلو دودیزو کارونو باندې بوختېږي، او بیا وروسته چې دا ډیورنډ هم رامنځته کېږي، دا خواته او اخواته دا خلک ډېر آرام سوکاله ژوند سره لري، نه دغه موانع وي دغه نن سبا سیسته، او نه په دغه شکل باندې دا نن سبا هلته کوم ډول باندې بنسټپالنه وده کوي، نه په دې شکل باندې. د پاکستان له رامنځته کېدو وروسته دغلته پاکستان اختیارات کم وو، د آزاد قبایلو دوی یو ډول غوښتل چې د هندوستان مقابل کې له دغو خلکو نه ګټه پورته کړي. نو هغه د پاکستان وجودي فلسفه هم په یو ډول باندې مذهب ده، دین ده، که نه د دین په اساس باندې ایجاد شوی، او دا له سیاست سره هم ګډ کړ. ښې مسلې ته مو اشاره وکړه. کله چې جنا په هغه کې مبارزه کوي په لوی هندوستان کې د پاکستان د ازادۍ دپاره، دغه ګوند چې جوړوي د مسلم لیگ په نامه دا ګوند جوړوي،
د پاکستان له جوړښت نه مخکې د مسلم لیگ ګوند هم چې جوړوي نو دغه د مسلم کلمه ورسره زیاتوي او دغه خلک غواړي د هندوستان څخه پاکستان جوړ کړي، د هند کې مسلمانان او هندوان سره جدا کړي. لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړه د وجودي فلسفه هم سوا دوی په اسلام باندې غوښتل بنا کړي. وروسته چې دی بریالی سو پاکستان رامنځته کړي، نو پاکستان کې هم تر ټولو هغه لومړی ګوند چې رامنځته کېږي همدغه د مسلم لیگ ګوند چې اوس وروسته بیا د نواز شریف او د جنرال مشرف نور هغه پکې ډلې پکې جوړې کړلې. نو پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې اسلامي جمهوریت پاکستان په نامه باندې جوړ سو. ایران وروسته کله چې خمیني رامنځته کېږي یا د اسلامي انقلاب کوي، دې وخت کې بیا دغه دوه هیوادونه اوس په دنیا کې د افغانستان په شمول 3 دا هیوادونه دغه د خپل نوم سره اسلامي کلمه یې وتړله. نو لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه د دې فلسفه د رامنځته کېدو هم دغه د اسلام مسله او دې ته نور هم کار شروع کړ، ځکه پاکستان اول باید په خپل ځان ټینګ کړی و. د دې ټینګښت چې په پاکستان کې له قومي لحاظ نه کېده، سندیان، پنجابیان، سرایکیان، بلوچان، پښتانه په وختو کې دا ټول هغه سره تقریبا هر یو ازادي خپل غوښتل، خصوصا پښتنو او بلوچو. نو دوی د اسلام په دغه مذهب ته د وده ورکولو په نامه باندې د خپل جغرافیه ولټینګ کړله. او اساسا هم داسې ده چې د پاکستان مشترک ټکی د ملت په توګه باندې هغه اسلام د بل څه دی نه لري. دا اوس به هم داسې اوس له بده مرغه دغه ټکی پکې یو څه ضعیفه سوی ده، ځکه مثلا اوس پښتانه ډیر زیات مذهبي فکر کوي او یو مطلق لکه د هغه 80% شاوخوا کې څېړنې داسې ښیي چې دغه ډول سیستم غواړي چې دوی په قبایلو کې اوس مروج ده په اسلامي اساساتو. خو په پنجاب کې داسې نه ده، په سند کې داسې نه ده. نو د هغوی دغه د ټینګښت یا د پاکستان د یووالي یا د اتحاد عوامل اوس نور دي. مثلا هغوی د هند مقابل کې دا کومه جګړه چې دوی شروع کوي دا اوس د اسلام په نامه نه ده، اوس د پاکستان په نامه ده. پاکستان ژغورنې په دې کې غواړي ملت سره متحد کړي. یا مثلا اوس ډېر زیات کمپاین شروع کړی، ځینې هیوادونه چې په جمله کې پاکستان ډیر کامیاب ده، دا یو بهرنی دښمن ځان ته تراشي. په پاکستان په 13 کلونو کې هند ځان ته یو داسې دښمن کړی چې ملت ټول په دې سره متحد کاوه. یو معمولی جګړه به په کشمیر کې ورسره شروع کړی، په پنجاب کې ټول ملت به متحد شو، که پښتون او که سرایکی او که بلوچي و. اوس دوی افغانستان بیا هم هغه د مذهب یا د دین د ابزارو نه استفاده کېدل، ځکه د هند په وړاندې متحد کېدل کنه. دا ځل به نو دوی چې کله په جګړه کې بخیل سو، بیا دوی د اسلامي برخه ورته پیاوړې کړه. تر ډیره د دوی د هندوستان جګړې ته دغه مذهبي ډلې وړل کېدلې. یو ټکی بل تم سره رسم بیا وروسته په دې باندې بحث کوو چې تاسو ولې ولې په دې منطقي کې دغه رشد وکړو. تر ټولو مهم عامل په 1909 کې کله چې روسانو په افغانستان باندې شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړله، نو پاکستان ته یو طلایي چانس په لاس باندې ورغی. هغو له دې مسلې څخه استفاده وکړله او دغلته د شوروي ضد هم افغانانو ته ځایونه ورکړل او هم د دنیا نورو ډلو ته. او په پاکستان کې په بشپړ ډول باندې دغه جهادي روحیه او دغه د مدرسو د جوړښت دا زیاته سوله. مثلا ویل کېږي چې له 1900 دا څېړنې ښیي، تحقیقات ښیي چې 1990 لسیزه کې تر 9 پورې د قبایلو کې ټول شاوخوا 200 مدرسې وي، اخوا او دیخوا 200 هغه هم ډېرې غیر رسمي وي. نظیر احمد سهار په خپل کتاب کې وزیرستان روسي تمځای په دې کې لیکلي چې په 2014 کال کې 15,000 دینی مدرسې د قبایلو سیمه کې یا د ډیورنډ اخوا 15,000 تاسو 40 کلو کې وګورئ. دا ټول ښیي چې په دغلته سرمایه‌ګذاري وسوله د امریکې، سعودي عربستان یا ټولو عربي شیخانو دلته د افغانستان د جهاد په نامه باندې پیسې رالېږلي او دا پیسې تر ډېره په همدغسې دیني مدرسو کې د جوړښت په بنسټونو ته ویشل کېدلي او دغلته یو فکر داسې رامنځته شو چې افغانستان کې جهاد باید تقویه سي. د طالبان هم راغلل، نور دنیا نه نور اسلام پالي هم دغلته راغلل او دی یو داسې جبهه جوړه کړله چې افغانستان کې شوروي اتحاد په هغه وخت کې جنګېده، نو دا یو دیوال غوندې ورته جوړ جغرافیوي جوړښت هم دا پکې عامل و چې دا خلک باید دلته راغلي وای دغسې مهمې سیمې ته و. نو دا خو طبعا د لوی قدرتونو لکه امریکې یو هدف دا و. په هغه وخت کې د شوروي اتحاد ماتولو او تر ټولو د ماتولو مهم عنصر چې هغه مثلا اسلامي روحیه ورکولو د خلکو د اسلامي مبارزه وه او د جهاد د لیکو پیاوړي کولو، چې دې خلکو بیا مختلف فکرونه ځان سره راوړل. نور دنیا چچنیان، ازبک جنګیالي یا عربي نړۍ نه څوک راغله لکه عبدالله اعظم او اسامه بن لادن، دا په همغه 1980 نه تر 9 پورې په دغو قبایلي منطقو کې راغلل. مېشت سوله. داسې ویل کېږي چې مثلا احمد رشید په خپل کتاب طالبان دی کې وایي چې تر 15,000 پورې عرب جنګیالي یوازې
په 1980 نه تر 1909 پورې سي روسان دی منطقې نه وځي شورویان دغلته میشت سول او دوی ته د عربي دنیا پریمانه ریال او ډالر را روانو دی غرب وسلې را روانې وي او د پاکستان په ترو باندې او په دغه منطقه کې نه یوازې د عربانو جنگ ته راغلي وو. مثلا د ګوانټانامو دوسي په نامه یو کتاب د پدې کې دغه لیکوال وایي چې دغه عربو په عربي دنیا کې په دې نامو پیسې ټولولې چې موږ جهاد کوو او هلته د افغانستان خلکو ته اسلامي تعلیم ورکوو. دا تقریبا د طالبانو تر وخته پورې دا په دې منطقو کې عرب جنګیالي راتلل هلته بس دوی استخدام کوو په د عربي دنیا کې. حتی په سعودي عربستان کې ځکه کسان نیول سوي دي دوی وایي چې موږ دغه قندهار نه نیولې تر سوات او کونړ دی علاقو پورې په دې منطقو کې په یو ډول باندې اسلامي تبلیغ کوو دینی مدرسو سره کومکونه کول. دوی د فکر کوي چې افغانان بې سواده دي نالوستي دي اسلام هم ډېر خبر نه دي نو دوی اسلامي تعلیم ورکوي. د القاعدې سازمان یو برخه هم دغه د اسلامي تبلیغ لپاره نو دغه د درې مرحلو کې کسر سړی بحث په کې لومړی مرحله هغه د 19مې پیړۍ د انګلیسي جګړو دویمه د افغانستان د جهاد د شوروي په ضد دغه دوره دریمه دوره له 2001 کال وروسته دغه منطقې ته سکل افغانستان کې طالبان ماته خوري د خلک الته ځکه پخواني پناهځایونه یو د دوی پخواني اډې وي بلدو له خلکو سره له سیمې سره له جغرافي سره مرکزونه د خلکو له فکر سره بلدو دوی هلته پناه وروړل او پاکستان په دې وخت کې هم د افغانستان په جهاد کې او هم په دې وخت کې به بل ډول استفاده وکړه. هغه د فشار دی والی په توګه باندې د کارولو ته شروع کړل نور هم د مسله ډېر پراخه او یې ساتل په دې کې په دغه دویم او دریم مرحله کې د پاکستاني اسټابلیشمنت رول څومره و یعنی د مدیریت څومره د دوی په واسطه باندې کېده یا څومره دوی خپل سیاسي اهداف پکې لټول چې په ډول باندې هغه تعقیب کړي. دویمه مرحله کې د غرب او د عربي دنیا ټولې پیسې د پاکستان د عیسائی په چینل باندې همدغه مرکزونو ته راتللې. یعنی دا داسې نه و چې غربیان یا عربانو په خپله مثال دغه هر عرب ته جدا جدا پیسې ورکول نه داسې نه و. دا د یو چینل په ترو باندې ورکول کېدل چې هغه پاکستان و حتی وسلې لکه پاکستان کې افغانانو سره ماجرو سره د راشن په نامه کومکونه کول هغه هم د پاکستان د حکومت د چینل نه کېدل ځکه پاکستان یو اداره ورته درلود لکه ورته اشاره وکړې اسټابلیشمنت ټو دنیا راتلل هغه ته پیسې ورکول یو صندوق ورته جوړ کړی و د افغانستان د جهاد په نامه باندې افغانستان کې د مبارزې له هغه نه مختلفو ګروپونو ته مختلفو قومندانانو ته ورکول کې همدغه دلیل په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو په خوا کې یو شمیر قومندانان په مستقل ډول باندې رشد وکړ لکه مثلا جلال الدین حقانی صاحب یا مثلا داسې قومندان مسعود ځینې ډیر زیات نور قومندانان په دې منطقه کې نو دوی یو مستقل ادارې له اړخ د افغانستان د جهاد په وخت کې کوم کومکونه راتلل او پاکستان په دې کې خپل اهداف درلود. په افغانستان کې دغه وخت کې د مجاهدینو هدف دا اوس موږ په افغانستان آزاد او نور کې دي مشکل رامنځته نشي خو د پاکستان اهداف په وخت کې دا اوس د افغانستان بنسټونه حکومتي نظام ضعیف او دغه خلک په یو ډول باندې سیاست کې دومره ور داخل سول چې اوس د افغانستان د ستونزې یو لویه برخه له بده مرغه هم دغه بیا نو له 2000 کال وروسته اهداف بدل شول او له 2000 کال وروسته پاکستان کې یو نظامی جنرال په واک کې جنرال مشرف هغه نور هم د مسلې ته زور ورکړ دی هغه په خپل کتاب کې وایي چې موږ ته یو طلایي چانس په لاس باندې راغی چې لویدیز ویل چې دا خلک ختم کړي دا خلک راغلي وو چې کله دوی جګړه دلته شروع کړله په 2000 کال په آخرو کې په نومبر او ډسمبر او د 2002 په جنوري کې دا خلک په پراخه کچه باندې په قبایلو کې تیت سول. موږ ول خپل محاسبه وکړلې چې څه وکړو موږ هم دا خلک پرېښول چې په دې نامه باندې قبایل آزاد دي او موږ پکې ډېر واک نه لرو. هم ول امریکې ته ویلي چې موږ په دې اوسني طاقت باندې له منځه نه سوړی که عملیات موږ کوو باید داسې الوتکې ولرو چې هغه د شپې هم ترې استفاده کېدی شي. خپل مشرف وایي چې ما تنها د دغلته یوه دره د مانې اوس نوم هیر سو د دغه درې کې د شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د ترسره کولو په خاطر باندې چې په 2004-05 کې موږ عملیات وکړل 160 دغه بلک هواک چورلکس دا اوس افغانستان ته 15 نه راورسېدي دا په 2005 کال کې 160 الوتکې موږ د امریکا نه ترلاسه کړلې او تر 2009 کال پورې 10 میلیارډ ډالر نظامی مرسته وای. خپل مشرف وای او هغه ډیر افتخار کوي چې ما وکولای سو په دغه نامه باندې دومره مرسته
ترلاسه کړم. د دې په څنګ کې هغه ویلي چې زموږ 2 هدف وو، همزمان 3 هدف وو. یو هدف دا اوس امریکای سره زموږ روابط نور هم نږدې سي، حتی د یو محلي قومندان په سطح باندې د پاکستان د پوځ یو محلي سیمه قومندان او د امریکای د غټو چارواکو د پایسای کې په سی آی ای کې یا په د بهرنیو چارو وزارت کې د ترمنځ اړیکې موږ جوړ کړې، دومره فائدہ موږ کړه. دویمه فائدہ دا وسی موږ قبایل لاندې کړل نظامی لحاظ. د پاکستان پوځ په لومړي ځل باندې د طاقت ترلاسه کوي چې د سیمې کې موږ چوڼۍ جوړې کړو، سړکونه جوړ کړو، ان کنټرول لاندې راولو. مشرف وایي چې زما لوی برای دا اوس د پاکستان 10% خاوره سیوت د قبایلی سیمه او فدرال حکومت په کې سي د پاکستان کنټرول نه وپی. زما په واکمنۍ کې مشرف وای زه وتوانې د دغه لاس نه 15% د پاکستان مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې راولم. دویم هدف د پاکستان دا، دریم هدف هغه د استراتیژیک خبره اوس دوی غوښتل لکه څنګه چې افغانستان په جګړه کې له دوه خلکو څخه په یو ډول باندې پاکستان استفاده وکړل، دا ځل دیغه څو چنده دوی غوښتل چې د خلکو نه استفاده وکړي. هغه اوس یو پاکستان امریکای به ډیر فشار راوړي چې ته خو څه شنه کوي، بیا به دوی یو عرب یو مشهور افغان طالب بګیر کو امریکا ته ورک په غوښم پیسې اخیستلې او د څو میاشتو د لپاره به د امریکای خلو پټ کړل یا د یوې ته بیا یو ډول باندې لوبه ورسره کوله. بل اخر دغه کیسه داسې سوله چې 2008 کې نور دغه ټوله منطقه داسې ښکارېدل چې تاسو هغه د معلومات لري سن مردانه پورې د پیښور ته نږدې او ښارګوټی ده دا تقریبا د پاکستاني طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. دغلته یعنې نه یوازې د افغانستان طالبان مشخص خبرې وشي ځکه هغه یو مهم جریان ده په قبایلي سیمو کې او څنګه راایجاد شو، ولې راایجاد شو، په دې باندې مهم بعض باید په خبرې وشي. له بلې خوا نه د ضرب عذاب عملیات چې کله وشول په قبایلي سیمو کې د مشخصا بیا متاسفانه په سوات او وزیرستانونو کې د عملیات ډېر ترسره شول، پښتانه هم ځپل شول، پښتانه باید وژل شوي وای. دا هم هدف و د پاکستان ځکه په اوږد مهال کې بیا پاکستان د ځان لپاره د خطر باله او اوس هم دا خطر بولي. د پاکستاني طالبانو د ایجاد لپاره چا زمینه مساعده کړه سره دې چې دغه بنسټپال یا دغه سختریزې ټول په یو ډول باندې د اسټابلیشمنټ په کنټرول کې ول. پاکستاني یا ټي ټي پي څنګه بیا د کنټرول وته اول را ایجاد شو؟ تر ټولو مهم عامل خپل پاکستانو دوی غوښتل چې یعنې دغه افغان طالبان په پاکستان کې دوی یوازې خپل ځان ته اډې نسو جوړولی یا ځان ته پټنځایونه نسو جوړولی، دوی باید داسې یو څوک رامنځته کړي وسي د هغه تر چتر لاندې دوی کار کولی. په پاکستان کې دوی په قبایلي سیمو کې دې ته ضرورت درلود تر څو هلته داسې مذهبي مشران دوی ولري چې هغه مذهبي مشران نورو قومونو ته هلته یو ډول قناعت ورکړي دا خلک زموږ خپل خلک دي، دا د افغانستان طالبان چې دوی هلته پناه وروړي په هغه وخت کې. نو په دې کې خپله د پاکستان د حکومت لاسو د دوی که د فکري تر اخره پورې دا ویلي چې موږ د افغانستان د طالبانو تحریک ته اخلاصمند یو دغه تحریک د موږ یو سره او یو رقم د هغې تر قیادت لاندې مسعود دا خبرې کولې بالکل دا خبرې کولې. نو دوی په همدغه دې کې یو هدف دا پروت و چې که سبا دوی باسي یا د دوی په ضد عملیات کوي نو کیسه به د پاکستان ولس ته روښانه شي موږ هغه د افغانستان د طالبانو په ضد باندې عملیات کوو نه دی پاکستان. وروسته په دې منطقه کې داسې خلک دوی سره د پاکستاني طالبانو کې رامنځته سول چې هغه ویلي چې دا دوه مخې پالیسي ولي هم په افغانستان کې جنګ او په پاکستان کې نه، خو دلته ډېر بد حال ده. نو هغوی یو څه د پاکستان د حکومت په ضد باندې بغاوتونه وکړه. که ستاسو یا د اولین قومندانان د دوی چې وو هغو د پاکستان له پوځیانو سره عکسونه یې اخیسته په رسنیو کې کېناستل، معاهدې او دا شانې درلودل. په دې کې وروسته حکیم بیت الله مسعود چې راووت هغه نو د پاکستان په دننه کې هم داسې فعالیتونه شروع کړي. طبعا یو غورځنګ چې ډېر غټېږي د هغه د عملیاتو سره هم پراخېږي. نو هغه افغانستان باندې بسنه نه کوله، هغه ویلي چې افغانستان کې خو روان د دغه جنګ افغانستان طالبان هم کوي. د پاکستان د حکومت پالیسیو ته چې کتل نو د هغه په یو ډول باندې تصور دا و چې دلته هدف د پاکستان د حکومت دا ده چې موږ یوازې افغانستان کې جنګ وکړو، پاکستان خواته پیښه ورکړه. له هغه نه وروسته دوی بیا د پاکستاني طالبانو په نامه باندې وپېژندل سول او کرا کرا دا تحریک رسمي کو. بیا دا ډېر غټ سو. اوس هغه د داسې حالت کې دي چې پرون کابل او زموږ تاسو خبرونه درلود چې په کونړ کې د دواړو په خپل منځونو کې جګړه افغان طالبانو پاکستان لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه لومړي ځل کې بالکل د 2010 شاوخوا کې په سوات کې 2009 کې عملیات د دوی په ضد باندې وسو 2.5 میلیونه پښتانه له غسیمونه پیښور علاقه دی او ترغله او ډېر سخت وځپل کورونی وران کړ تجارت سوات سي د چکر سیمه وځایو دیغه ټول اقتصاد لمنځه لاړ هر څه پکې ختم سول. که په یو انډولیز لحاظ باندې یو مقایسه وکړو موږ د انګریزان په وخت کې پښتانه ډېر وژل شوي دي او کدي اقل په دغه
وروستیو کلونو کې له 2000 لومړي کال نه وروسته د انګریزانو د وخت د جګړو شمیر خو چاته نه معلوم دي خلکو د وژنې ځکه هغه وخت کې دغسې سیسټمونه نه وو چې ثبت دي کې سړی خو طبعا نفوس هم کم و او د جګړې ډول هم چې دغه ډول نه و ډلیز وژنې لکه چې اوس رامنځته کېږي یو بم کې چې بمبار کوي کورونه ورسره ورانېږي هغه وخت کې دا تخریبي وسایل دومره زیات نه وو خصوصا د انګریز په دا لومړۍ جګړه کې خو داسې وسایل ډېر کم استعمال شوي په دې منطقه کې وروسته په دا درېیمه جګړه کې دا توپونه موپونه خو هغه هم دومره قوي نه و بل نفوس په دغه منطقه کې کم و بل په ښاري سیمه نه و دغه ډول لکه چې دا اوس د پښتانه په منطقو کې ګڼ میشتې سوي دي کلي ګڼ سوي دي بازارونه جوړ سوي نو دقیق شمیر را سره نشته نه په کوم کتاب کې مال دلی په جګړه کې به څومره خلک وژل سوي خو دغه واقعیتونو ته سړی ګوري څه په دې واقعیت دي هغه داسې ښکارېږي چې دې جګړو کې به د هغه څو برابر زیات خلک وژل سوي ځکه اوس جګړې ډېر هغه وخت کې انګریز یو منطقه کې بینول په همغه کې به جنګ و د هغوی په چوڼۍ باندې به جنګ چې هغه به ډېر په غرو کې و په ډېر کلو ته انګریزان هم نسو پسې راکوزېدلی هندوستان خو په هغه وخت کې بیخي قدرت نه درلود نو دغه انګریزانو چې کوم جنګ کوو هغه انګریز په دوی باندې ډېر نه کوو افغانانو چې په دوی باندې به بریدونه کول هغوی راغلي وو دغه لارې مهم ځایونه یې نیولي دوی به چوڼیو ته ورغله نو هلته که وژل سوي یا شهیدان سوي هماغه د جنګ ځوانان به شهیدان سوي سي هغوی به جنګ ته ورتلل خو اوس په دغو 14 کلونو کې دلته خو ولس ډېر زیات پکې تباه سو د پوښتنې معصوم صاحب ځکه مطرح کړله چې موږ ولاړ سو دې بحث ته چې زموږ جوړښتونه یې څومره راخراب کړل زموږ د سر خلک څومره پکې ووژل شول او دا د یو مشخص سټراتیژۍ له مخې نه دا کارونه ترسره یوه څېړنه مثلا کوي چې یوازې په شمالي وزیرستان کې تر 1.5 زره پورې قومي مشران له 2002 نه تر 2010 پورې وژل سوي دي او د دې قومي مشرانو د وژنې یو لوی هدف دا و چې دا د پاکستان تر حاکمیت لاندې د خلک راولي هغه قومي مشرانو چې 1000 کسان به په یو ورځ کې دی حکومت په ضد راپورته کوي چې کبه مظاهره کوله کبه مخالفت کوي کبه جنگ کوي حتی بل هغه قومي مشران چې هغوی سره د افغانیت یا د ډیورنډ د نشټوالي فکر موجود اوس هغه بنسټ دی خواته تقریبا لمانځه تللی ده اخواته لمانځه تللی دی خواته متاسفانه په د پښتنو په لوی خاوره کې بیخي لمانځه تللی یوازې دغه لوی پکتیا کې په یو ډول باندې ژوندی پاتې سوی ده نور پښتانه یو ډېر مهذب خلک وو که مهذب نه وای ډېر باوقاره نه وای دوی 300 کاله په هندوستان کې حکومت نسو کولی هلته پاچاهي نسي جوړولی امپراتورۍ داسې ترورستان امپراتورۍ نسي جوړولی تر اوسه د نړۍ په تاریخ کې هیڅ ترورستي ډلې واک ته ملا نه دي رسېدلي نو امپراتورۍ خو پرېږده یو منطقه یې که نیولې ډېر لنډمهالې داسې ته په د یو لویه جغرافیه باندې 300 کاله حکومت کوي حکومتونه جوړوي دا د یو ډېرې بافکره باهوشه مهذبې ټولنې او خلکو قوم کار داسې هغه کولی شي نور ملکونه نور قومونه 300 کاله وساتي هغو سره داسې ژوند وکړي چې نن هم د هندوستان په لویه برخه کې د پښتنو د تاریخ ډېرې زرینې نمونې شته چې موږ کولی شو دنیا ته وښیو چې موږ دغه ډول یو قوم یو چې شاهجهان هغلته تاج محل جوړ کړی ده او بادشاهي جومات په لاهور کې ده په هندوستان کې په لسهاوو داسې کلتوري او تاریخي نمونې شته چې د دې ټولنې د تیر تاریخ څرګندونه کوي متاسفانه په لوی لاس باندې یو د منطقوي او نړیوالو سیاستونو په ترڅ کې دغه خلک دغسې جوړ سول چې اوس دنیا داسې تصور کوي چې دا خلک بغیر له ټوپکه بل څه نه پېژني کوردوده ناسم صاحب ډېره مننه د بحثونو ته ادامه ورکوو لاسم صاحب سره مو اوسنی بحث همدغومره وه په راتلونکي خپرونو کې به انشاءالله همدغه بنسټپالنې ولې په د ډیورنډ دې خوا واخواته رشد وکړه دا بحث به له نور دوستانو سره ادامه پیدا کوي ستاسو ملتیا ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو تر بیا ملامت شو